سرسایه څومره ده؟ لولنې سوال ده. دویم دا سوال څومره چې مسافر دي هغوی چې سرسایه ورکوي نو د هغې ملک مطابق په ورکوي که نه د کم ملک چې دي د هغې مطابق په ورکوي. او دریم دا سوال کم چې نابالغه ماشومانان دي او پلاران مسافر دي نو دا به د کم ملک د نابالغو سرسایه ورکوي. نو دا اهم سوالات دي. لولنې سوال جواب دا دی چې سرسایه څه ده؟ سرسایه 130 روپۍ ده. صحیح شو؟ 130 روپۍ سرسایه ده. پاکستان ښه د پاکستان 130 روپۍ ده. دویم کم پلاران چې یا کم مسافر چې په بهر ملکونو کې دي نو که هغوی خپله سرسایه ورکوي نو هغه به د هغې ملک مطابق ورکوي. پوه شوئ؟ مثال کے طور پر جو که سعودي کې دی، قطر کې دی، عمان کې دی، بحرین کې دی، په پوره دنیا کې امریکا کې دی، جرمن کې دی، د هغې مطابق سرسایه به ورکوي. صحیح شو؟ دا نه چې یو کس د پاکستان دی او په بهر ملک دی او هغه کور ته ووایي چې بهي زما سرسایه دلته ورکوي 130 روپۍ. نه، هغه به د هغې ملک مطابق سرسایه ورکوي. دریم دا سوال دا ډېر اهم سوال دی. کم چې نابالغه ماشومانان دي یعنی یو پلار بهر ملکی او نابالغه بچی په خپل وطن کې یعنی پاکستان کې یا افغانستان کې د هر ځای او دغه پلاران په بهر ملک کې نو دې نابالغه بچو چې سرسایه ورکوي دا پلار کنه نو د هغې ملک مطابق به ورکوي. مولوي صاحب مثال پیش کړي. مثال دا یو پلار سعودي کې دی او بچی په پاکستان کې دي خو نابالغه بچی هغې پاکستان کې دي نو دغه پلار چې سرسایه ورکوي که نه نو د سعودي مطابق په سرسایه ورکوي. چې سعودي کې څومره سرسایه ده د یو کسو هغه مطابق په سرسایه چې د خپلو نابالغه بچو ورکوي پاکستان کې. داسې نه چې والد صاحب په سعودي کې دی او هغه صرف په سعودي کې خپله سرسایه ورکړه د هغې مطابق او کم چې نابالغه بچي دي 130 روپۍ پاکستان ته راولېږلي دا ورکوي نابالغه بچو. نه د سعودي مطابق په سرسایه ورکوي د خپلو نابالغه بچو. پوه شوئ په خبره؟ او مولوي صاحب مخکې ځه. بل دا سوالو چې یو ماشوم پیدا شو د اختر نه دی، د اختر صبح صادق یعنی د اختر په ورځ چې صبح صادق نه دی، صبح صادق چې د کوم وایي دا بانګونه چې د دغې نه مخکې پیدا شو نو د دغې ماشوم به سرسایه. صحیح شو؟ او اوس کو د صبح صادق نه وروسته پیدا شو، وروسته صبح صادق ما تاسو ته وایي که نه دا بانګونه چې وایي دغه ټایمونه صبح صادق دی. کو د صبح صادق نه وروسته پیدا شو نو بیا چې دغې ماشوم سرسایه نشته. په خبره پوه شوئ؟ نو که څوک پوهېږي نه نو بار بار ویډیو تاسو دغه کوئ څه ورته وایي ګورئ. او که څوک سوالات کوي د سرسایې باره کې په وټساپ باندې نو مهرباني وکړئ ډایرکټ کال کوئ ځکه چې په وټساپ ماشاءالله ډېر رش دی نو نمبر به م رانشي روجه به وتي نمبر به م رانشي نو ډایرکټ کال کوئ. 130 روپۍ سرسایه ده پاکستان کې. کم کس چې په کم وطن کې د هغې مطابق په سرسایه ورکوي. کم چې نابالغه بچي دي هغه په پاکستان کې دي مثال کے طور پر نو پلار به د هغه ځای سرسایه ورکوي کم ځای کې چې دی. صحیح شو؟ او کم ماشوم چې پیدا شو د صبح صادق نه مخکې د اختر په ورځ باندې صبح صادق نه مخکې پیدا شو د هغه به سرسایي او کم چې وروسته پیدا کو د هغه به سرسایه نه وي. صحیح شو جی؟